أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. رب د مخ سردار مخ آیات کې فرمایل هم کسان د ایمان په بدله کې کفر اخلي نو هغوی الله پاک ته هیڅ ضرر نشي رسولی. دا نقصان د دوی خپل دی د دوی لپاره عذاب دی درناک. نو اوس بیا دغه کافرو په باره کې نور بیان کوي چې دا کافر دوی ګمان نه کوي چې موږ دوی ته مهلت ورکوو چې دا به دوی د نفسونو لپاره غوره وي. موږ دوی دا مهلت ورکوو د دې لپاره چې دوی زیات شي په ګناه کې، نو د دوی لپاره عذاب دی سپکوونکی. کافر خو وایي چې موږ له الله پاک مهلت راکړی دی، په دنیا کې موږ د خدای عذاب نه راکوي. مال دولت یې راله ډېر راکړی دی، اولاد زموږ ډېر دی، او د دنیا څه ساز و سامان چې دی هغه زموږ سره دی، جدا موږ په حق یو. نو معیار د حق دا نه دی چې چاله الله پاک مال او دولت ورکړي یا ورله ځوان ورکړي. دا خو الله پاک دوی باندې امتحان کوي، دا مهلت ورله ورکوي د دې دپاره چې دوی ښه سرکشه شي. دې ته استدراج وایي چې په دې ګناهونو کې سیوا شي. نو چې څومره د دوی ګناهونه سیوا کېږي نو الله رب العالمین به دوی له سزا زیاتوي. نو ځکه فرمایي ولهم عذاب مهین، د دوی لپاره عذاب د سپکوونکی. بیا فرمایي ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. نه دی الله پاک چې پرېږدي مؤمنان په هغه حال باندې چې تاسو په هغې باندې ګډ وډ مسلمانان منافقان ټول، حتی یمیز الخبیث تر دې چې جدا کړي الله پاک پلیت من الطیب د پاک نه. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، او نه دی الله پاک چې خبر کی تاسو په غیب باندې، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، او لیکن الله پاک غوره کوي د خپل پیغمبرانو نه چاته چې وغواړي. فآمنوا بالله ورسله تاسو ایمان راوړئ په الله باندې د الله په رسولانو باندې. وان تؤمنوا وتتقوا فلكم اجر عظیم، او که تاسو ایمان راوړئ او تاسو ویریږئ د الله نه نو ستاسو دپاره اجر دی لوی. الله رب العالمین امتحان کوي په دنیا کې کارا او کوټه معلوموي. الله پاک داسې نه کوي چې دا مؤمنان په هغه حال باندې پرېږدي په کوم حال باندې چې اوس دوی او منافقان دي ګډوډې نه پرېږدي، تر دې چې الله رب العالمین دا خبیثه منافقان دا جدا کړي د دې طیب پاک نه چې مسلمانان دي. منافقان به جدا شي او مسلمانان چې دي کره مؤمنان هغه به جدا شي. په ګډوډ حالت باندې الله پاک چېرته هم دا خلق نه پرېږدي، په دوی باندې به خامخا امتحان کوي. امتحان چې کوي نو هغه د جهاد په ذریعه د غزا په ذریعه باندې په دوی کوي. کوم چې کره مسلمان دی جو هغه به د الله په لاره کې وجنګېږي، د سر قرباني به ورکړي، د مال قرباني به ورکړي، پاته به ولګي دی مسلمان دی. کوم کس چې هغه پسو پیش کوي تښتي د میدان جنګ نه، خپل مال نشي قربانولی، خپل سر د الله په لاره کې نه قربانوي او د خولې چالاکي زه به دا وکړم هغه به وکړم، او کله چې موقع راشي نو بیا تښتي واپسه. دا منافق دی. دا منافقان الله پاک ښکاره کوي خلکو ته چې وایي پېژنئ چې په وخت د سخته کې د پیغمبر سره څوک ولاړ دی او په وخت خوشحالۍ کې څوک ولاړ دی. نو خوشحالۍ په وخت کې هر څوک ودرېږي د سړي سره، چې کله په سړي باندې غم راشي، تکلیف راشي، مصیبت راشي، په هغې کې ملا ته یو سړی ودرېږي او ملا د سړي مضبوطه کړي، مټې مضبوطې کړي. دقه سړی چې کوم دی دی کره مؤمن مسلمان. نو خدای پاک دا پرېږدي نه. کافر
منافقان او مسلمانان دا به الله پاک جدا جدا کی خلق ته پته ولګي. نو اوس که څوک وي چې الله پاک آسی د خلق ته وی نه د مسلمانان ته دی وی چې دا فلانه منافق دی، دغه منافق دی، دا منافق دی، دا او پیژني نو دی جهاد او غزا او دې ته کوم ضرورت دی؟ نو الله پاک فرمایل چې الله پاک نه دی چې تاسو خبر کی په غیب باندې، دا د غیب خبرې دي، د چا منافقت او د چا ایمان دا د زړه پټي خبرې دي، په دې الله عالم دی، بل څوک په دې باندې خبردار نه دی د دې اوس په ایمان هو چې تصدیق د زړه ته وي او تصدیق د زړه د هغه خو چاته پته نه لګي د سړي په کې تصدیق شته نشي د کرم مسلمان دی کنه دی په ظاهر او هر سړی چې کوم دی منافقانو مسلمانان خریدا نو په دې غیب باندې الله پاک هر څوک نه خبري. الله پاک ورکه د خپل پیغمبرانو نه چاته چې خوښ شي نو خپل پیغمبرانو ته اطلاع په غیب باندې ورکي او ټول غیب نه بعضی مغیبات بعضی غیب څه غیب سره غیب هر هغه شی دی چې زمونږ او تاسو د نظر نه پناه دی، هغه نه معلومیږي په دې حواس سره، په سترګو باندې، په غوږونو، په پوزه، په دې لاسونو، په جبه، هغه نه معلومیږي او په عقل سره هم نه معلومیږي، زمونږ په عقل سره هغه نه معلومیږي په جنت او په دوزخ دا غیب څیزونه دي، په دې کې زمونږ عقل کار نه کوي دا عذاب قبر دی، په قبر کې عذاب دی، په دې باندې زمونږ عقل کار نه کوي چې یو سړی مړ شي نو مړ له به څنګه عذاب ورکوي، دا د غیب خبرې دي دغه غیب چې کوم دی هر هغه شی چې ستا د سترګو نه پناه دی، ستا حواس او عقل په هغې باندې کار نه کوي، نو په دې باندې الله پاک ټول خلق نه خبروي، خو په دې باندې خبروي هغه کسان چې هغه الله پاک غوره کړي د خپلو پیغمبرانو نه نو ټولو پیغمبرانو ته الله پاک اطلاع د غیب ورکوي، دې ته انباء الغیب وي، اطلاع علی الغیب وي چې خبرې کې په غیب باندې. یو علم الغیب د علم د غیبه، نو علم غیب خاصه د الله تعالی ده، دا خاص په الله تعالی پورې، د کائناتو په ذره ذره باندې خبردار صرف الله دی، دا الله نه سوا بل هیڅوک داسې نشته چې هغه کائناتو په ذره ذره باندې خبرداري. الله پاک اطلاع ورکوي دې پیغمبرانو ته، دو خبري وكذلك نوحي وتلك من انباء الغيب نوحيها اليك، تلك من انباء الغيب نوحيها اليك، ذلك من انباء الغيب نوحيها اليك، بل ځکه دغه شی راغلی دغه د غیب خبرونه دي چې موږ ته وحی کوو، دغه وحی موږ ته کوي پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم، نو ټول پیغمبرانو ته الله پاک وحی وکي هغه خبرې چې مخکې هغه د هغې نه خبر نه و، وروسته چې ورته وحی وکړي هغه خبر شي، دا اطلاع په غیب باندې وشي. دا د جنت او د دوزخ د قصې او د عذاب قبر او بیا وروسته چې کوم حالات را روان دي د دې نه موږ څه خبرو او پیغمبر څه خبرو، نو پیغمبر ته الله پاک اطلاع وکړه، هغه موږ ته اطلاع راکړه، اوس موږ دا لیدلي نه دي خو موږ ته اطلاع راکړله په هغې باندې نو پیغمبر الله پاک خبر کړي چې دا ګوره شته د دې نه وروسته دا د حالات راپېښېدونکي دي نو د ټولو نه زیات علم چې کوم دی هغه بیا زمونږ پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دی، د ټولو پیغمبرانو زیاته علم الله پاک دله ورکړی دی، خو د خدای د علم سره برابر نه دی چې په کل مغیباتو باندې هغه خبردار دی عالم الغیب صرف یو د الله ذات دی که په هر شي باندې پیغمبر خبر وي، لکه څنګه چې دا بریلیان حضرات وایي چې نبی علیہ السلام چې کوم دی هغه د کائناتو په ذره ذره باندې خبردار دی، بلکې دوی وایي چې په دې ونې نه چې دا پاڼه ارتاویږي که نه نو د دې پته هم پیغمبر ته وي صلی الله علیه وسلم ته، پیغمبر ته دې خبرې پته هم وي، هغه پټې خبرې چې هغه چاته نه معلوم هغې باندې هغه خبردار دی، نو چې په دې ټول هر څه باندې هغه خبردار و، نو دا صورت دی مثلا دا صورت آل عمران دی، په ترتیب د قرآن کې دا 3 نمبر دی، مخکې د دې نه صورت فاتحه تېره شوه، بیا صورت بقره او ورپسې دا صورت آل عمران، او په ترتیب د نزول کې دا 11 کم سلم دی، 89 نمبر صورت دی، مطلب دا شو د دې نه وروسته تقریبا 25 صورتونه نازل شوي دي، نو چې پیغمبر په دې ټولو خبرو باندې خبردار و، نو بیا د دې نه وروسته دا 15 صورتونه چې په هغې کې مختلف خبرې لکه صورت نساء او دا صورتونه چې کوم دي بیا وروسته نازل شوي دي، صورت احزاب او دا وروسته نازل شوي دي،
او په هغې کې تفصیلي احکامات بیان شوي دي. نو چې خبرو نو په دې به هم خبر وګڼه. نو چې خبرو نو بیا دغه صورتونه څه د دې نازلول ته ضرورت خو نه و، بیا څه ضرورت چې پیغمبر په دې خبرو باندې خبردار و، نو بیا څه نازلول نو خبر کنه نو خبر نو دا ورته دوست یا نور قرآن کې داسې آیاتونه دي چې د پیغمبرانو په باره کې راځي چې منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. د دې پیغمبرانو د بعضو قصې موږ ته بیان کړي، پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د بعضې قصې موږ ته نه دي بیان کړي، خدای پاک وایي موږ ته نه دي بیان کړي. نو چې نه دي بیان کړي نو پیغمبر خو په هغې خبر نه شو کنه. یا سورة توبه کې وروستو راځي چې په دې مدینه کې منافقان دي مردو علی النفاق، چې هغه همیشګري کړله په نفاق باندې. لا تعلمهم نحن نعلمهما، ته یې نه پېژنې موږ یې پېژنو. الله پاک وایي پیغمبر ته وایي ته یې نه پېژنې. نو پیغمبر ته خدای پاک وایي ته نه پېژنې، دوی وایي نه پیغمبر ته هر څه معلوم دي، هر څه ورته معلوم دي، معلوم دي ورته. د هغه سره چې کوم علم دی په غیب باندې چې الله پاک هغه اطلاع ورکړل د هغه ډېره زیاته ده. خو په کل کائناتو باندې په ټولو مغیباتو باندې خبرداری دا خو د خدای خاصه ده، دا خو بیا د خدای سره برابرېږي، د خدای سره څوک نشي برابرېدی. نو دا انشاءالله وروستو به هم نور آیتونه راځي په هغې کې بیا تفصیلي خبره په دې باندې کوو. دې ته صرف اشاره وشوه دلته. نو فآمنوا بالله ورسوله، ایمان راوړئ، پس ایمان راوړئ په الله باندې، د الله په پیغمبرانو باندې. که تاسو ایمان راوړئ، تاسو ویرېږئ د الله، نو ستاسو لپاره اجر دی لوی. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، او ګمان دې نه کوي هغه کسان چې هغه شومتوب کوي په هغه مال سره چې ورکړی دی الله پاک دوی ته، من فضله د خپل فضل نه، هو خیر لهم، چې دا به غوره د دوی لپاره، بل هو شر لهم، بلکې دا شومتوب د دوی لپاره شر دی. دا شومتوب د دوی لپاره غوره دی، دا ګمان دې نه کوي، بلکې دا شومتوب چې دی دا د دوی لپاره شر دی، شر دا خیر نه دی. شومتوب د دوی لپاره خیر نه دی بلکې دا شر دی. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامت، زر دی چې په غاړه به واچولی شي دوی ته هغه مال چې دوی شومتوب کو په هغې سره یوم القیامت، په ورځ د قیامت. ولله میراث السماوات والارض، خاص د الله دپاره میراث د اسمانونو د ځمکو دی. والله بما تعملون خبیر، الله پاک په هغه اعمالو باندې چې تاسو کوئ خبردار دی. هغه کسان چې هغه بخل کوي، شومتوب کوي په هغه مال کې چې الله پاک د خپل فضل نه دوی ورکړی دی، نو دوی دا ګمان نه کوي چې زموږ دا شومتوب چې دی دا بخل دا به زموږ لپاره د فیدې کار وي، دا به خیر وي. دا خیر نه دی بلکې دا شر دی. شومتوب په هر هغه ځای کې دوی کوي چې کوم ځای ضرورت وي د مال د لګولو، په علم کې لګول غواړي، په تبلیغ کې، په جهاد کې، د الله په لاره کې، په حج کې په دې کې مال لګول غواړي، په دې کې دوی مال نه لګوي. په جهاد کې مال لګول غواړي، په جهاد کې دوی مال نه لګوي، نو په هغه کې شومتوب کوي. وایي دا دې کې خیر دی چې مال زموږ بچ شي. که موږ دا مال هسې لګو، مال زموږ د لاس نه ځي، نو هسې به پاتې شو، نو په دې کې خیر دی. وایي دا مال به موږ ته بچ پاتې شي. بل هو شر لهم، دا شر دی د دوی لپاره، دې کې خیر هېڅ خیر نشته. کوم ځای کې چې موقع د لګولو ده او دی خپل مال نه لګوي، په هغې کې شومتوب کوي، دا د شر کار وکړو، د خیر کار نه دی کړی. نو په ورځ د قیامت به د دې مال نه چې کوم دی اتوق جوړ شي، او د غاړې ته به وغورځولی شي، هار به ترې جوړ شي. او په حدیث کې راځي چې د دې مال نه به الله پاکه ګنجې مار جوړ کړي، ګنجې ماره، او د ده په غاړه کې به وغورځولی شي. دی به د دې وښونه ونیسي او راکاږي به یې، او ورته به وایي زه ستا هغه مال یم، زه ستا هغه خزانه یم چې تا زه جمع کړی وم. نو دا به الله پاک مسلط کړي. د دې مال نه به الله پاک، دې مال نه به خدای پاک یو شکل ورکړي، هغه شکل به د مار وي، مار، هغه مار به د ده د عذاب لپاره په ده باندې مسلط شوی. دی به د وښونه نیسي، دا وښي به ولشلی په پورته به راکاږي، او به چې زه ستا هغه مال یم او ستا هغه خزانه یم چې تا زه جمع کولم. نو په کار دا ده چې چاله الله پاک مال ورکړی دا د الله مال دی، الله ته پاتې دی. ولله میراث السماوات والارض، الله د الله لپاره میراث د اسمانونو د ځمکو دی، خدای ته پاتې کېږي. نو د خدای په لاره کې هغه لګول غواړي. وروستو چې مړ شي بیا وایي خیراتو پسې وکوئ، او دا وکوئ هغه وکوئ، دا خو بیا د پردی مال دی، دا دی مړ شو، دا مال میراث خورو ته پاتې شو. بیا د ده مال نه دی، دا د پردی مال پسې خیرات دی.
او چې دی ژوندی دی که نه او چې دی په خپل ژوندانه باندې مال ورکړي دغه مال دی دغه او وروستو چې دی مړ شو مال ترې پاتې شو هغه خو پردی مال دی دی بیا وصیتونه کوي په ما پسې په خیرات وکړئ په ما دا به وکړئ هغه به وکړئ دغه بیا ثواب کشته دا نه چې په دې به خدای ثواب نه ورکوي خو ته چې ژوندی نو دا خپل مال ول نه لګوې دا اوس ستا دی بیا وروستو بیا د بل چا دی دا خپل ول نه لګوې دا والله بما تعملون خبیر الله پاک په هغه اعمال باندې چې تاسو کوئ خبردار دی ولا يحسبن الذين كفروا غمان دي نه کوي هغه کسان چې کافر دي انما نملي لهم خير لانفسهم چې یقینا من چې مهلت ورکو دوته دا غوره دی د دوی د نفسونو دپاره نو په دې دا ګمان نه کوي دا غوره دی انما نملي لهم یقینا منګه مهلت ورکو دوته لیزدادو اثما د دې لپاره چې دوی زیات شي په ګناه کې دا استدراج دی چې دوی سرکشه شي ګناه کې سیوا شي الله پاک به دوی لپاره سزا سیوا کوي ولهم عذاب مهین او دوی لپاره عذاب د سپکونکي ما كان الله ليذر المؤمنين نه دی الله پاک چې پرېږدي مؤمنان علامه انتم علیه په حال باندې چې تاسو په هغې باندې ای مسلمانانو ای منافقانو حتی یمیز الخبیث من الطیب تر دې چې جدا کې الله پاک دا پلید د پاکونه په ګډوډ حالت باندې الله پاک تاسو نه پرېږدي منافقان به جدا کې او مسلمانان کرم مؤمنان دا به جدا کې وما كان الله ليطلعكم على الغيب او نه دی الله پاک چې تاسو خبر کی په غیب باندې ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء او لیکن الله پاک ورکړي د خپل پیغمبرانو نه چاته چې غواړي فآمنوا بالله ورسله نو ایمان راوړئ په الله باندې د الله په پیغمبرانو باندې وان تؤمنوا وتتقوا که تاسو ایمان راوړئ تاسو تقوا اختیار کړئ فلکم اجر عظیم تاسو لپاره اجر دی لوی ولا يحسبن الذين يبخلون او ګمان دي نه کوي هغه کسان چې شومتوب کوي بما آتاهم الله هغه مال سره چې ورکړی دی الله پاک دوی ته من فضل د خپل فضل نه هو خیر اللهم چې دا به غوره د دوی لپاره بل هو شر لهم بلکې دا شومتوب شر دی د دوی لپاره سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه زرد چې بغاړه بکړی شي دوی ته هغه مال چې دوی شومتوب کو په هغې سره پر ورځ د قیامت ولله میراث السماوات والارض خاص الله لپاره میراث اسمانونو د ځمکو دی نو دا مجازن میراث ورته ویلی شوی دی مجازن حقیقتا میراث دې ته ویلی کېږي چې د یو سړي مورث مړ شي چې د هغه نه ده ته میراث پاتې کېږي هغه مړ شي او د هغه نه چې مال پاتې شي نو ده ته پاتې شي نو د خدای پاک داسې مورث نشته چې هغه مړ شي او بیا مال الله پاک ته پاتې شي خو چې څوک مړ شي د هغه نه مال پاتې شي نو د هغې مالک بل جوړ شي نو دا ټول چې ختم شي نو په آخر کې یو خدای پاتې شو جو هغه ته پاتې شو که نه مجازن میراث دی دا والله بما تعملون خبیر الله پاک په هغه اعمالو باندې چې تاسو کوئ خبردار دی ربنا ظلمنا انفسنا